دې کې چل دی که نه خبره نیمګړې پاتې ده اخو دا وه چې کله رسول الله وسلم دی خوا مخ کړی دی نو ښکاره چې صف به وي ورپسې که نه و چې کله صف شروع چې کله ولې وجهه که نو کوس څنګه چې تاسو وایې لکه آوټ ټرن شو شاته مخ نو بیا خو صحابه کرام امامان شو دی مقتدي شو نو رسول الله وسلم هغه دا صف پرېښود او مخکې راغی بلې غاړې ته راغی تاسو فقه کې کتئ نو فقها وایي چې که دوه صفه سړی وړاندې رسته ځي نو خیر دی د هغې مستدل دغه حدیث دی چې رسول الله وسلم دا ځای پرېښود نو دلته خو هغې ته نږدې هم نشي ودرېدی که نه دومره لرې ودرېد چې د یو صف برابر ځای جوړ شي نو که تا ته ضرورت پیښیږي په صف کې د یو بل ته نږدې کېدو نو کافر کېږي نه یو بل ته نږدې شه دلته چېرته کې ځای پاتې شي که نه نو څوک خوځي نه بس په خپل ځای کلک ولاړ دی لکه دوه صفه ته تللی راتلی شو وړاندې رستو عرب په دې عمل کوي نو خلک وي دا د خره زامن دی مونځ کې ګرځي لکه صحیح کار کوي ته اوس نه خبر په خپله خرطوب کوي فقها دا لیکي چې قدمونه به غټ غټ نه اخلي و د هغې مستدل دا حدیث دی چې رسول الله وسلم دا ځای پرېښود او دلته کې راغی نو د هغه مونځ مات نه شو که نه که مات شوی نو بیا به هغه بنا نه کوله په زوړ باندې پته دا ولګېده چې مونځ یې مات نه شو همدغه څیز دی یو سړی چې بې اودسه شي بالفرض په مانځه کې هوا خارج شوه نو دی شرمېږي نه چې مونځ هغې سره کوي پلیتۍ کې کوي پوه ځلې نو سي بار دی لړ شي نو دې دی نه چې هغه ځای پورې ځي او بیا واپس راځي اودس به وکړي را به شي نو دی به مونځ سره نه کوي او که نه پایزوړ به بنا کوي پایزوړ به بنا کوي د هغې مستدل هم دغه حدیث دی فقها چې څه کوي دا خلک پوهېږي نه چې دا کنې هسې باخې لوځي هسې باخې نه لوځي کله کله غلطي خو انساني مزاج دی خو فقهای کرام د یو څیز دپاره مضبوط بنیاد ګوري او په هغې باندې د خبرې قیاس کوي دا تحویل قبله وشو دا دویم روایت چې که مونږ وی دا د طبقات ابن سعد دی لیکن مونږ ویل چې برسر زمین د هغې حقیقت شته نو که روایت موضوع هم شي کمزور هم شي فرق نه غورځي دغه دی تحویل قبله او دا قبله د همیش دپاره کعبه شوه چې کله د نبي دا حکم راته نو قرآن ورته مخکې وویل چې سیقول السفهاء سیقولو سین تاکید دپاره دی استقبال لپاره السفهاء دا سفیح جمع دی الله په دې ډېر ناراض دی الله سخت جملې نه وایي خو یو سړی چې د نبي په فعل اعتراض کړي دا امره سیوا بېوقوف بل شته نه خر دی خر په سنتونو اعتراض مه کوئ دا چې بار بار تاسو ته وایم ته سنت که کوې او که نه کوې که هغه سنت عمل کوې او که نه کوې اعتراض مه کوه خرابېږي ایمان ته یې نقصان رسي یو ډله د هغه یو شی سنت ګڼي او په هغې عمل کوي او ثابت دی او ته پرې نه کوې هته سپک مه ګوره ډېر لوی لوی علما ځان ته وایي هغې رفع الیدین ته ګډېدل وایي مونځ کې ګډېږي د دې خلکو د بې ایمانه کېدو خطره ده د ایمان نه دی ته نه کې رفع الیدین مه کوه هېڅوک تا ته نه وایي چې وکړه خو ته فعل د نبي ته سپک ګورې دا کفر دی دا صفاحت دی سیقول السفهاء زردا وایي به خامخا څوک السفهاء کمقل من الناس په خلقو کې په دې خلقو کې چې کم کمقلي نه وي وسوي ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها څه شي واړول دي د هغې قبلې نه چې دي په هغې باندې وو په کومه قبله وو موږ سره ملګري وو دی خو یې مخ کو دي وسولې واړېدل دا اعتراض کوي خلک رسول د دې نه محتاج ګورې ښه اتم ځان د دې محتاج مه جوړوه ستا یو تحقیق و په هغې د عمل کو ځان د الله په مخ کې جوابدeh ګڼه په هغې صحیح شی د عمل کو لیکن تا ته 2 کاله پس 3 کاله پس 10 کاله پس پته ولګېده چې زما دا تحقیق درست نه و مطلب اوس په دې کې ځان ته غیرت نه مخې ته کې چې خلک به څه وایي په خلک به څه وایي خو ما جمعې تقریر کړی خلک به څه وایي وایي به چې دې مخکې نه پوهېده بیا نه پوهېدم او مشر شیخ د ډېر ښه جواب کتاب اورېدلی
هغه وایي دا ماشومان چې پیدا شي دي دغه شان دي کنه نو بیا چې ورو د ګرځېدو شي نو مور ورته تش کمیس چې پرتګي نه ښه چې دا سړی بالغ شي دی پرتګ چې انته پټ سوی چې اوس پرتګ غوندې صحیح جواب دی راکړه دا څه ویل کنه یو سړی غلطۍ سره هغه یو کار کړی دی اوس ورته احساس وشو چې زما دا کار غلط پرېږدي نو الله یې معاف کوي رسول یې معاف کوي او د هغه خپل ضمیر هغه معاف کوي لیکن تاسو یې نه معاف کوئ دا زموږ د خلکو بیماري ده مه کوئ بلکې برملا اعلان وکړئ چې بھائی زما دا خبره داسې وه ما د دې بنیاد باندې کوله الله دې ما معاف کړي خبر اصل دا طریقه ده دا انسان قد غرزی نه دا انسان قد دویی قرآن ځکه الی الذین تابوا واصلحوا وبینوا بوي تعلیم توبه بدای چاوا اسلام کی او تبیین بم کوي دلته خلق هم یو کار جوړ کړی دی علما هم ځان له یو کار جوړ کړی چې خلک به جی اوس دا وایي چې نه پوهېدو بس ټیک ده نه پوهېدم که خلک وایي چې زه لوی عالم یم څه چل وشي ما ته وزرې لګي د سرو زرو او که خلک زما باره کې وایي چې دا جاهل دی هېڅ نقصان نشته زه د خپل عمل خپل رب ته جواب دهم انسانانو ته نه دا سیز مکوي دا اعتراضات په انبیاء او راضی بخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله حکم نو تر اوسه پورې اوس حکم راغی چې حکم راغی وس ټیک مونږ انبیاء نه یو مونږ ته حکم نه راځي لیکن مونږ ته خپل غلطه احساس کې دي غلطه احساس وي بس غلطي ختم کړي کیسه خدا والا هغه کې چې دا بوت مات شيخ دلته بشمیره بوتان دي چې خلک بس وي کاکا بس وي مولوی صاحب بس وي استاد به مس وي شاګردان به مس وي وای دي نه د علم تقاضا دغه زردا وای به وقفان په خلقو کې دی سشي واړول د دې دای قبله نه چې دی پاغه باندې قرآن جوابونه کوي رومبنه اجمالی جواب او آیا لله المشرق والمغرب یوازې د الله لپاره طرفونه د مشرق او د مغرب دی او د شمال او د جنوب هم نه مقایسه حذف کړی دی دا به اسلوب دی دا مطلب نه چې شمال او جنوب د بل ځای مشرق او مغرب هم د الله دی شمال او جنوب هم د الله دی اطراف ټول د الله دی موږ د الله بندگان یو په طرف کې سن دی پراته موږ ته الله مشرق ته مخ کای مشرق ته مخ کوم کوي شمال ته مخ شمال ته مخ کوم جمله دا مطلب دی اوس په دې سوالات چې دی ولوي دا به اسلوب دی دا به وقفتیا ده وایا یوازې د الله لپاره طرفونه د مشرق او د مغرب دي ادې پسې وایا دغه بریکټ کې لیکم چې د شمال او د جنوب هم دا اطراف ټول د الله دي مشرقین مغربین مشارق او مغارب خلق دې کې لطیفه پیدا کړي دلته جی مشرق او مغرب ویلي بل ځای کې مشرقین مغربین وي بل ځای مشارق او مغارب وي ودا اسلوب بیان د الله بنده سار ځای کې نقطې لټه لټریچر چې تاسو ګوره انګریزي ګوره اردو ګوره یو شی وي مختلف اندازونو کې بیانېږي دا اسلوب دی په اسلوب کې مشروطه نه کوي خلک یهدی من یشاء الی صراط مستقیم رواني پر غلار چاله چوغواړي وکذالک جعلناکم امة وسطا دا تفصیلی جواب دی دارنګي مونږه پیدا کړی تاسو امت وسطا افضل تاسو افضل خلک یې دا افضلیت یو نقطه دا واجه تاسو په دواړو قبلو باندې عمل وکړئ دواړو قبلو طرف ته مخ کې افضلیت وراشي د مخکنو انبیاء اتباع امراشي د ابراهیم علیه السلام او د مخکنو انبیاء اتباع امرش دا د افضلیت وجه وتا استقامه اعتراض شروع کله وسط معتدل دوی دارنګ الله پیدا کړی تاسو امتن یو ډلا وسطن معتدل قرآن چې وی سړی نه پکار دی چې معتدل مزاجي دا قرآن ویونکی کنه خله کې اور وړي ډېر بے انصافي ده قرآن وې درون خوې لره حلیم شه سینه کشادهګه رحیب الصدر شه اعتراض د خلقو غور سره او را صحیح جواب کو دا امت دا عادل امت ده معتدل مزاج ده نو ډېر مرچکی مخوره غوښه ډېره مخوره چې تاسو مزاج لک سمیخ چې جواب کولش او دارنګي مونږ پیدا کړی تاسو امت وسطا یو ډلا یو امت وسطن معتدل
ستاسو اعتدال بسنگئی غورولی دے وجہ صدا لتکونو شہداء علی الناس شہداء دا شہید جمع دے مبین دا قرآن خلقو تا امام راضی لگی دا دیرہ پارا چشے تاسو بیانون کی دا قرآن خلقو تا ویکون الرسول علیکم شہیدا او ایوا پیغمبر تاسو تا بیانون کی دا دین دا مزاج شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تا دین بیان کو صحابہ کرامو تابعین تا بیان کر تابعین تا و تابعین تا او دا شان دین منگتر رسید تاسو دا قرآن دا درس و تدریس دا وجہ دا قرآن دا علم دا وجہ امت وسط دے قوم تا کس فضیلت حاصل لے دا قرآن دا وجہ دیکھ نوری وجہ برس تو خیو بنیادی وجہ پکی دا دا تفسیر امام راضی لکلے کم جمع ہوئے یا دا ہوائے چھ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دارنگے پیدا کریے مونگا تاسو امت غورا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دیرہ پرا چشے تاسو گواہان پا خلق باندے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دیرہ پرا چشی پیغمبر پا تاسو باندے گواہ دا پیغمبر گواہی ووری دا نوی جی گواہی واغسو کولی شی چا حاضر ناظر زکا منگا وایو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر دے گواہی وگئی ویدہ خستا بارا کم ویلی دی چلے تکونو شہداء علی الناس دیرہ پرا چشے تاسو پا خلق باندے گواہ متا حاضر ناظر سے بس اخپل غلط عقیدے دا پارا قرآن تفسیر گئی دی تفسیر بالرائے المضموم ہوئی تفسیر بالرائے المضموم او تا زان لے ذہن جو کڑے دا غیر دلائل جوڑے دے مطلب خدا کا نا دے مطلب حدیث کشتا کا نا قیامت رس چیشی نو دو نوح علیہ السلام دا وقت نو حساب کتاب شروع شی اللہ دا ہر سے پتہ دا قرآن نہ معلوم دا چی دا اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام بل ٹولا انبیاء و دین رسول دے قوم انکار کرے لیکن اللہ رب العزت دخپل علم پا بنیاد بانے دا خلق و میانس کے فیصلے نہ کئی عدالتی قانون کے امداشتہ کرا چھ جج دخپل علم پا قانون بنیاد باندے فیصلہ نشی کو لکھ اگواہانو تو گوری ازمون خلق ہم پا یہ نبوئی خلق پر علماء بیم نبوئی جی کورا جج تا خپاتا رہو دے راچہ نکئی انا للہ و انا الیہ راجعون تو قرآن ہم ویا نا تو خیار ہم ویا دریم گڑے دخپل علم پا بنیاد فیصلہ نشی کو لکھ اب شواہدو تو گوری اور داغے مطابق خبر وقی اللہ عالم دے کن دے بے شک عالم دے قیامت پر از اغا بولی حساب کتاب کئی وزن اولی گئی اگا تا ضرورت اگا تا ہر انسان معلوم دے دا ہر نیکی بدی ورطا معلوم دا لیکن داغے باوجود آگا منگ سر ملائک دل تکین اولی دے زمونگ اوزان زمونگ اعمال نیکے بدے بطر لگی اللہ دخپل علم پا بنیاد مانے فیصلہ نکی دا قانون دے دے دینا دا عدالت دا قانون ماخوذ دے نوح علیہ السلام بسوئی نبی کی صحبہ کو نور بپریدو بیا نوح علیہ السلام بوئی چروا ماستا دین دے خلق تویلو لیکن دین انکار کرو نہیں بوئی چھ اللہ دے دروغ ہوئی مونگا دے لی دلے نا جگڑا جوڑا شو جگڑا و پستوے کی اس اللہ پاکے دخل نہ کی چاہو ز خبریں ہم چاہتا تلے یا تمالے گلے تو دین تپوسو کی دا تاو سے دا خبر کوئے سگواہا نشتا اور غیب ہمیں اعتراض داو کی جاتا سو آغا زمانہ کی کم دے تو دی بوئی چیا ربا امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوئی چیا ربا نوح علیہ السلام بالکل رشتہ ہوئی اور دے دیتا تلے اور نحنیم سوکال پاکی پادشو اگی بیا دا تپوسو کی دیو اور توئی چھ منگا دا اللہ کتاب لستے ہو قرآن مجید ہو پائے کہ منگا دا کتلیو چھ نوح علیہ السلام خپل قوم تتلو دا شو لتکونو شہداء علی الناس بیا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی پا گواہ باندے تصویبو کی چاہو ٹک دا ماستا کتاب دیتا رسولو دیتا وی ویکون الرسول علیکم شہیدہ تا فضیلت شگنا خدا فضیلت دا چاہشو چاچا قرآن ویلے
چې یو بني آدم الف ته لوړ وي او چې درس و تدریس کې نه ناس او دیم په دې برید ته وایي ټوپونه وایي چې زه آخري امت کې موضوع غوره یم. امتیت کې خو غوروالې نه وي ترکې مې چې ورسره هغه ریکوایرمنټس نه وي ریکوایرمنټس به پوره کړی دا لمحه فکریه ده چې موږ غرور ډېر کوو قسمونه ډېر خورو د الله په کتاب لیکن مونږ کې څومره خلک دی چې هغوی د الله کتاب ویلي زده کړي ټیم یې ورسره دی له ټیم وباسي. اوس په دې کې خو د حاضر ناظر څه نشته که نه د قرآن په رڼا باندې خلک چې کوم دی فیصله وکړي. د شهید لفظ نه استدلال کوي خلک شهادتونه فیصله کله کله په علاماتو کېږي ډېرې فیصلې داسې چې په علاماتو کېږي لکه سورت یوسف کې به تاسو انشاءالله مونږ وښیو چې د سیدنا یوسف علیه السلام د براعت کومه فیصله شوې وه دا د چا په وجه نه وه چې ماشوم راغی دا خو هغې خبره واخسته یو هوښیار سړي ته وکړه چې یو سړی دی او یو ښځه ده دواړه په یو بل الزام لګوي سړی وایي ښځې زما بېعزتي کوله او ښځه وایي سړي زما بېعزتي کوله او قمیص چې کوم دی د سړي د شا نشلېدلی دی یا ته علامات وایي. قرآن هلته کې ویلي وشهد شاهد من اهلها حکم حاکم من اهلها شهده معنی څه کوي ګواهي ورکړه ګواهي نه حکم حاکم من اهلها فیصله وکړه یو فیصله کوونکي په هغې کې د هغې د اهل او هوښیار سړی وی ویل د دې کمیس ته وګورئ د هلک که دا د مخې نه شلېدلي نو مطلب دا دی چې د سړي به څه پیش قدمي کړي ښځې به خپله دفاع کوله د سړي به ګریوان شلېدلي او که شا یې شلېدلي نو مطلب دا دی چې سړي ځان بچ کو ښځې زیاتی کړی دی. اوس هلته خامخا ماشوم له خلکو کیسه یې بوتلی ده چې هلته یو ماشوم و هغه په جړا جړا کې خبره وکړه چې که دا چلي دا چلي چا وایي چې ماشوم اسرائیلیات وایي د قرآن تفسیر کې بلا سند بیا د هغې حدیث خلاف دی چې څو کسان دي چې هغې په ماشوموالي کې خبرې کړي دي صحیح بخاري کې څو کسان خولی دي دا چې سره یو ځای کې بیا اوس وشي څلور چې دا رښتینې شي بیا حدیث صحیح بخاري ختم شو. عجیبه خلک دی کیسې دي بس شروع کړي اسرائیلیات بیانوي د الله په کتاب کې. تاسو لږ غوندې هغه کتابونه وګورئ چې هغه اذکیاو باندې لیکلي شوي دي هوښیارانو خلقو باندې ابن الجوزي کتاب دی د نورو خلقو الاذکیا په نوم ستا به عقل حیران شي. یا سیدنا سلیمان چې کوم فیصله کړې وه د زکاوت هغه یې په څه شي باندې کړې وه د دوو زنانو جګړه وه په یو ماشوم باندې یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی یو مشره وه بله کشره وه هغه ورته څه ویل څه چل کوم ورسره په دې میانځ دی ریبم نیم به ستا شي نیم به دې شي علامت څه د چا چې نه و نو هغه وی او ټیک ده هغې خو ځان د خاوند نه بچ کو که چې او ټیک ده بس نیمې که لیکن د کمې چې و نو هغې وی نه 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 پړکوی ما ته دې شه بس یعنې زه خو به کم سے کم ووینم که نه پوه شه په دې ته علامت وایي یعنې ګواهي یوازې دا نه ده چې ته هلته کې حاضر یې ګواهي فیصله کله کله په علامتونو هم کېږي. داسې کیسې خو پکې ډېرې چې دوه کسان دي او هغې ټوپی په سر ده یا کمبل دی او لامبي چې بار راشي نو کمبل نه وي یو کمبل یې دا چا دی اوس دواړه قسمونه خوري نه حاکم ولګي دواړو له سر منګس کې یا ولا ګیره منګس کې د چا په ګیره کې یا په سر کې چې هغه شانتې رنګ والا وړی راوخي ورته دا ستا دی دې ته فیصله په څه وایي دې ته په علامات وایي. دا د اذکیاو کتابونه ولولئ تاسو په دې پوهېږئ چې فیصله او کله کله دا علامت هم نه غواړي فلانکې د فلانکي زوی دی هېڅ علامت نه غواړي که غواړي شهادت دا نه وي مطلب چې هر ځای کې به سړی حاضر راځي ور ځای به دا وي ویکون الرسول علیکم شهیدا او شي پیغمبر دا لومبنۍ معنی زیاته ښه ده لتکونو شهداء علی الناس دې دپاره چې شی تاسو بیانونکي د دین خلقو ته او دې دپاره چې شي پیغمبر تاسو ته بیانونکي د دین بس ذمہ داري دغه شوه. فضایل مزایل مه بیانوئ دین بیانوئ. دین څه ته وایي قرآن ته وایي دین حدیث ته وایي.
فضایل د بیان ضرورت نشته دی، هغه محض ترغیب د پاره هفته کې ورځ ورکول ټیک ده. فضایل اعمال وای د مونږ فضایل وایا، د قرآن فضایل والا صحیح شته دی، هغه وایا هفته کې یو ځل. نور ټوله شپږ ورځې دا په دین تېرهږه. دین منې قرآن و سنت، احکام ورته وښیه، مسائل ورته وښیه. د قوم مزاج خراب شوی دی اوس، دی په کیسو خوشحالېږي، دی له مزاج سم که واپس یې هغه خپل پاټلی ته واړوه قرآن و سنت. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، او نه د بدله کړې مونږه قبله چې یې ته په هغې باندې یا وې په هغې باندې دواړه کولی شي. اوس چې په کومه باندې یا په مخکې په کومه باندې وي، دا ولې مونږ بدلو؟ الا لنعلم نمیزه، د الله علم د علم تمییزي وي، جدا کول. الله پار څه پوهې دی. الا لنعلم، مگر دې دپاره چې جدا کو مونږ من یتبع الرسول، هغه څوک چې هغه اتباع کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ممن دا هغه چا نه جدا کو ینقلب علی عقبیه، چې واپس کېږي هغه په پوندو خپلو. یعنې کوم چې منافق دی نو د هغه نه مسلمان جدا کوو، چې تر اوسه دی داسې کول اوس داسې کوي. دا صفت مه پیدا کوي ځان کې چې سړی عالم دی او تحقیق کوي د یو خبرې نو که مخکې په غلطه اوس د خوراک نه خامخا غیرت مه ورکوه. ټیک ده، صحیح خبره. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، او یقینا دا خامخا ګران کار دی مگر نه دی ګران پای کسانو باندې چې الله مضبوط کړي دي. هدایت نه مراد مضبوطول، زړه خبره پرې ښودل او په نوې باندې روانېدل، دا هر چا کار نه دی. دا ډېر کم خلک کولی شي. خلک اکثر یېرېږي، ډېر خلک چې هغوی ته ډېرې خبرې حق ښکاري لیکن اظهار نشي کولی. ولې خلق به څه وایي؟ بس دا بوت دی که خلق به څه وایي؟ خلق به دا وایي چې نه پوهېدو نو دی اوس پوه شو. څوک خو به دا وایي اوس خو لنډه خبره ده، پلانکو ولې جومات جوړ کړی، پلانکي ولې پیسې ورکړي دي، د دې وایي روز ته به جوخانه، هغې روز ته د قیامت ورځ وایي، حساب کتاب به وشي او دا پته هم ولګي چې چا د دین په نوم څومره پیسې اخیستې دي، دا پته به هلته ولګي انشاءالله. دې جوابونه مه کوئ، دا مونږ قیامت ته پرېښي دي، یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. دا پته والته لګېږي. د ذاتي حملو جواب مه ورکوئ، غلی شئ. وما کان الله لیضیع ایمانکم، دا یو سوال راته چې دا کم صحابه کرام دی دا 12 دیارلس سوال شپاړس 16 میاشتې مخ کړی دی قبلې ته، اوس تحویل قبله وشو، د دې دا منځونو سره به څه کوو؟ دا اوس علما هم تپوس کوي چې تر ورځې تا دا چل کو، اوس تا دا چل وکړو، دا مخکې څه چل شوی دی؟ که تا قرآن ویلی په دې جواب به پوهېږې، پوهېږې نه په خبره، قرآن سم ووایه بس مخکې چې شوي تحقیق مطابق څه شوي دی ټیک دی، قبول دی. مخکې حکم دغه و، مونږ خو انبیا نه یو، زمونږ خو خپل تحقیق یې په هغې پسې روان یو. که غلط شو کله احساس وشي او پاتې شي، د هغې الله تپوس نه کوي. وما کان الله، نه دی الله لیضیع ایمانکم. دا ګوره ایمان کې خلک جنگ کوي، د امام ابو حنیفه سره هم پکې اختلاف دی، هغه ایمان د سنم دی، نور خلک جګړه ده د محدثینو او د فقهاو په میانځ کې. بیا وایي ایمان کمیږي که زیاتېږي؟ ګوره ایمان یو هغه چې هغه په زړه کې، او یو ایمان هغه چې هغه په اعمالو کې. ایمان قلبي نه کمیږي نه زیاتېږي، تصدیق هغه یو دی کم چې دی بس، او ایمان عملی کمې زیاتې راځي. تطبیق ممکن دی که ممکن نه دی؟ ممکن دی. زمونږ په تطبیق کې او په اتفاق کې فایده نشته، زمونږ فایده په څه شي کې ده؟ په اختلاف کې ده. چې زه به اختلاف کوم نو زه به خېټه سره وم او زما مقابلې له به نور خلک راځي نه وي به خېټه سره هېڅ د مسئلې پته به ونه لګي. لیکن تطبیق ممکن دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله دا خبرې دا مطلب دی چې ایمان قلبي کې کمې زیاتې نه راځي، تصدیق قلبي کې کمې زیاتې نه راځي. ما الله یو منو او دا مې ویل چې دا هغه ټول احکام دي څه چې راځي زه تسلیموم، دا تصدیق دی قلبي، دې کې کمې زیاتې نه راځي. لیکن د ایمان چې کوم ثمرات دي نو په کې کمې زیاتې راځي. قرآن چې لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم فلان فلان، دا هغې دغه مطلب وي او د هغې دلیل دا جوړوي. دلته کې د ایمان اطلاق په څه شي کړی دی؟ په مونځ. یعنې مونځ دا ایمان دی.
کم منځونه چې تاسو بیت المقدس ته کړي الله داسې نه دی لیضیع ایمانکم چې تاسو منځونه ضایع کړي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله په خلق باندې خامخا رافت نرمه ته وي نرمی کوونکی دی مهربان دی نرمی او مهربانی خپل غیخ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مؤمنانو باندې رؤوف او رحیم و نو رافت اور رحمت پیدا کې دا صفات ځان کې پیدا کې سنگدلی ما پیدا کوي اصلاح ځان لسیږي اصلاح کې کله کله سړی سخت خبرې وکړي لیکن رافت اور رحمت جدا چیز دی او ظلم او عداوت جدا چیز دی ظلم عداوت مه کوي چا سره رافت اور رحمت بنیادی چیزونه دا پیدا کې سنگ دل کېږي ما قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا وینو مونږه تقلب وجهك في السماء دې یو با محاوره معنی کې دي یقینا وینو مونږه تا قد نرى یقینا مونږه وینو تقلب وجهك ستا انتظار کول فی السماء وحی تا پدې باب کې ته د وحی منتظر هغه وحی ستا انتظار مونږ ته معلوم ده چونکہ واحد آسمان ناراضی ځکه آیت فی السماء وی تقلب الوجه انتظار یا لفظی معنی ہوگا قد نرا یقینا وینو مونږه تقلب وجه کا اړول د مستا فی السماء طرف د اسمان ته انتظار وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جبرائیل راځي چې ماده دی باب کې وحی وروړي فلن ولینک نو بخامخا تاړو قبلتن قبلی تا تردا چې تو پغی خوشاله او تا رضا کوي قبله چې پای ته خوشاله تو خوشاله وجدارا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جد امجد سیدنا ابراهیم علیه السلام هغه د نیکه قبله ده بیت المقدس د ابراهیم علیه السلام قبله ده ولې چا پلار چې حق پرستی بالفرض یا نبی او زوی چرته هغه سره د مناسبت لپاره خبرو کی او دې د څه ګناه نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې رضا او چې زما قبله دی هغه کما چې زما د نیکو د ابراهیم علیه السلام الله ورته دا مطالبه غلط نه ده دا صحیح مطالبه تا موږ هغه دا واړو فول وجهک نواړه وخپل مخ شطر المسجد الحرام طرف ته مسجد حرام ته مسجد حرام ته مخ کې کعبه مسجد حرام ته ځکه خلک یې مخ مې کعبه شریفه په لور کوي خو کعبه ته مخ کول ډېر ګران کار دی اخو وړه ده کنه کعبه وړه ده او مسجد حرام سره هغه لوی دی نو قرآن سهولت خپل کړی موږ خامخا نیت داسې خولی دی چې پای کې تنګسیا ده دا موبایل دلته پروت دی دا ته یو سړی دی ته مخ که دلته خو ورته مخ کې و چې لږه خواشي بیا وسه چلي بس قرآن کو شادګي راوسته ده موږ پرونه ویلو مسجد حرام به دومره تقریبا دی چې سړی هغه شهبازګړی تاڼې پورې رسي نو دې ته مخ کول اسان دي او که نه تا ته ووایي چې دې کوټې ته مخ که و دې کې اسانتیا را سهولت دی موږ دا هم ویلو چې دا بعضې خلک هغې غلطې خبرې کوي کمپاسې راغلتی چې پوټۍ غونده سړی داسې وي ستا مونږ نه راشي شطر المسجد الحرام دی قرآن مسجد حرام ډېر لوی څیز دی چونکې هغه د دنیا مرکز دی نو کم خلک چې د هغې نه مشرق ته وي نو هغې مغرب ته مخ کوي او کم چې د هغې طرف مغرب ته وي نو هغې کم خامخ کوي هغې مشرق ته شمال والا جنوب ته مخ کوي جنوب والا شمال ته مخ کوي اوس که په دې پوه شئ نو په یو حدیث هم پوه شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو بار ته کینئ ځان بې حجابه کوئ نو لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها قبلې ته شا کوئ هم مخ کوئ هم بل شرقوا وغربوا بلکې مشرق ته مخ کوئ یا مغرب ته مخ کوئ دا ټولې دنیا دپاره که مدینې والو دپاره دا مدینې والو دپاره د مونږ دپاره هو قانون مخکنی دی لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها دا عام لفظ چې کله ځان بربنډوي قبلې ته شام نه مخبم نه په باتروم کې نه په کور کې نه په بار کې نه هېڅ ځای باندې مدینې والا ته وایي څه کوئ بل شرقوا وغربوا مشرق ته مخ کوئ یا مغرب ته مخ کوئ مونږ که مشرق ته مخ کړو نو قبلې ته هم شا راشي او که مغرب ته مخ کړو نو قبلې ته مخ راشي مونږ دپاره نه وایي دا
دا د مدینې منورې قبله ما چې تاسو ته کوم ویلو په هغې تناظر کې سوچ وکړئ که بل شرقو او غربو هغې ته وایي مشرق ته یا مغرب ته مخکې د هغې قبله خو جنوب کې ده د مدینې والو قبله جنوب کې ده خو دا حدیث هغې دپاره خاص دی په دې ډېر سیمان دوکه کېږي چې جی دا خو خیر دی په خیر نه دی ناروا دي فولی وجهک نو واړه خپل مخ طرف د مسجد حرام ته مسجد حرام طرف ته مخ کې یو دینی غیرت پیدا کې هغه دا چې قبلې طرف ته توکاڼي مه توکې پوزه هم مسونه وی او بې پردې کېږي هم مخ کم چې صحابي دي زموږ خلکو ته نه معلوم ټول خلک قبلې طرف ته توکاڼي توکي هېڅ پروا نه کوي او سفر کوي چې تاسو وګورئ لوی لوی خلک وي بار ته کینی که دی صحرا کې یا قبلې ته مخ کې یا شا کې هېڅ پروا نه کوي ګناه دی د ایمانی غیرت خلاف دی کم طرف چې زمونږ د سجدې طرف دی هغه زمونږ دپاره مقدس دی پاکیزه دی چې کم ادب نه وي پښتنو ته هغه معلومي قبلې ته خپېږی نه دا ادب خو نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته کم چې ادب نه وي نه ورته معلومي کم چې ادب وي ورته نه معلوم او دې طرف ته علماو له پکاري خلقو له رغبت ورکړي پوهېږي چې ټیک ده ستا رواج دی مونږ خامخا پکې ټانګ نه اړوو وي دی هغه دین ورته مه وایه ځکه دین خو بیا قرآن او حدیث نه ثابت دی که نه مونږ وایي دا ستا ثقافت یې څه ده ما نه څوک تپوس وکړي پښتانه دې طرف ته د کټ نه خپېږي ځایم دا دي ثقافت دی دا دین نه دی دا دي رواج دی خو کم سے کم دا خو مه کوئ چې د کم نه منع شی نه خامخا کوئ دوکان ولې توکې قبلې طرف ته او د هغې دپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صاف حکم دی چې کم سړی دا چل کوي نه الله به د قیامت پر ورځ دا په مخ ورچوي دا وړه ګناه ده دا لویه ګناه ده وحیث ما کنتم هر ځای چې یې تاسو فولو وجوهکم شطره نو اړوئ خپل مخونه دې طرف ته وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ دې نه دویم جواب دی او یقینا کسان چې هغې له کتاب ورکړی شوی دی دا د یهودو د نصاراو علما چې چغې وایي او تا باندې اعتراض کوي اوتو الکتاب شو که نه لیعلمون هغې خامخا پوهېږي انه الحق من ربهم چې یقینا دا حکم د تحویل قبله حق دی د دې رب د طرف نه هغې ته دا پته ده هغې انبیاو هم هغې ته ویلي چې دې نبي به اول قبله دا یې بیا به دا خو چې سړی د علم باوجود روانه کوي نو موږ څه وکړو وما الله بغافل عما تعملون والله غافل نه عما يعملون او الله غافل نه دی د هغه څه نه چې دی یې کوي د باب نه ختمېږي سار به وایو انشاءالله